السلام علیکم. زمونږ نظام تعلیم ولی په دنیا کې روسته دی او دنیا زمونږ نه ډیره مخکې ده او آیا دا څه سوچه سمجه منصوبه وه یا زمونږ خپله نااهلي ده؟ زه درته لږ د تاریخ نه وایم چې زمونږ نظام تعلیم جوړ کړی چاو دا یو انګریز و، هغه نوم و لارډ میکالے، او دا نظام له بنیادونه هغه جوړ کړي او د هغوی مقصد دا و چې مونږ هندوستان ته رالو، افسري خو به مونږ کوو، خو دا هندوستانیان چې زمونږ په دفترو کې د کلرکانو د بابوګانو ضرورت دي، مونږ هغې له یو داسې مات ګوډ نظام تعلیم جوړ کړو چې هغوی کې د سوچ او د دغه صلاحیت نه صرف رټه سیسټم یا داسې سیسټم چې دوی پکې مخکې نه ځي، خو صرف زموږ غلامۍ ته تیاري. او د هغې ما بیا ریسرچ کوم نو څه ډېر عجیبه شیزونه راته مخې ته راله، زه چې مې دا وکته نو ډېر حیران شوم. لارډ میکالے چې و هغه په 1835 کې د انګلینډ پارلیمنت ته یو ډېر اهم خطاب کړی او د هغې نه پس هغه د دا ذمهواري ورکړه چې ته هندوستان دپاره تعلیم نظام جوړ کړه او داسې نظام هغه چې کومه تجزیه پیش کړې وه، تاسو چې د انګریزانو دماغو ته وګورئ، دوی د را روانو 500 کالو سوچ کوي. نو په 1835 کې هغه د ټول هندوستان کې چکر ولګو او هغه یو تجزیه جوړه کړه، یو خپله مشاهده، یو تجربه، د هغې په بنیاد هغه د انګلینډ پارلیمنت ته چې کوم په 1835 کې خطاب کوي، د هغې درته زه مختصر یو ترجمه وایم. لارډ میکالے وایي چې زه په هندوستان کې ټول کې سفر مې وګرځېدم، ما ته په هندوستان کې بیکاري او غل میلاو نه شو او هندوستان خلک چې و په دولت باندې پوره و، اخلاقي معیار یې ډېر زیات بره و او په سمج بوج کې دا خلک ډېر مخکې و. نو ما دا سوچ وکړو چې دغسې مونږ دا ملک نشو فتح کولی. دا انګلینډ کې په 1835 کې پارلیمنت ته لارډ میکالے خطاب کوي، دا په انګلیش کې دی، زه تاسو ته ترجمه وایم. هغې پورې مونږ دا ملک نشو فتح کولی څو پورې چې مونږ د دوی دینی او ثقافتي اقدار مات کړي نه، د دوی د خاندان کلچر، د دوی د روایات دا چې مو ختم کړي نه او د دین روایات او د دین کلچر مو له ختم کړي نه، نو مونږ هندوستان نشو فتح کولی. دا هغه په 1835 کې پارلیمنت ته وایي. بیا د هغوی قدیم نظام چې دی او تهذیب ډېر مضبوط دی، څو پورې چې مونږ دا بدل کړي نه نو مونږ نشو فتح کولی. او هندوستانیانو ته چې مونږ دا ووایو چې انګریزي او د انګریز د ملک شی د دوی د ملک نه ډېر بهتر دی او دوی کې دا احساس کمتري ور واچو، نو اله به دوی زمونږ طرف ته مایله شي او دوی به مونږ فتح کړو. په هغې موده کې به په هندوستان کې سبق چې و په فارسي او سنسکرت کې و، مسلمانانو به په فارسي کې زده کړه کوله او نور چې وو نو هغوی هندوانو به په سنسکرت کې کو. بر صغیر ډېر لوی دنیا وه. بیا هغه دا چلو کو چې هغه ته ذمهواري حواله کړه چې لارډ میکالے ته د دې بنیادونه کېده او څه چې اقدامات ستا تجربه ده هغې باندې شروعات وکړه. نو لارډ میکالے په 1835 کې یو قانون جوړ کړو، هغې ته وایي انګلیش ایجوکیشن ایکټ. او انګلیش ایجوکیشن ایکټ دا جوړ کړی و چې هغه انګریزانو ته دا وي چې تاسو به انګریزي ادب وایئ، سبق به د انګریزۍ کې وایئ او لیټریچر به وایئ. او په خپلې په لندن کې خپلو بچو ته کیمسټري، فزیکس او ساینس ښودو او هندوستانیانو ته یې وی چې تاسو صرف سبق په انګلیش کې وایئ. د دغې وجه شوه چې هندوستان کې د ریسرچ کلچر رانغی او مونږ صرف انګریزي دی له زده کړه چې په دفتر کې به مونږ نوکران شو د انګریزانو سره، بابوګان، کلرکان او هغه شي. بیا که تو ګورې نو په انګلینډ کې د پاسینګ مارکس چې دي هغه د 70 پورې دي، 67-70 دي. دوی ووی چې انګریز بر صغیر کې یو خو هندوستانیان چې دي دوی په انګلیش کې به کمزوري، نو دوی له د 3 حصه کړه چې دوی آی کیو لیول به هم کم او انګلیش به هم دی 33 نمبر یې کړی او هغه 33 نمبر یې اوسه پورې زمونږ روانې دي او مونږ هغه لارډ میکالے نظام کیو. لارډ میکالے نظام صرف کلرکان،
بابوگان یا نوکران پیدا کوي، هغه څه تخلیقي ذهن نه جوړي، هغه ریسرچ طرف ته نه ځي. تاسو وګورئ په پاکستان کې چېرته په مشکله سره به 1 2 3 10 15 20 سکالران راوځي چې هغه په ساينس کې ریسرچ کړي، او هغه هم چې بیا راشي دلته کې وسایل نه وي، دلته کې مواقع نه وي، هغه غریب لاړ شي بهر یورپ کې امریکا کې خپل صلاحیتونه دغه کړي. دغه حل د هندوستان هم دی. هندوستان په آی ټي کې ډېره مخکې شوه، خو آی ټي ټول ماهرین په یورپ او امریکا کې ناست دي. د تاسو وګورئ د فیسبوک، د ګوګل، د ټویټر، د انسټاګرام، د دې ټول مشران چې دي که نه سی اوز هغه هندوان دي، انډینز دي. نو دا خبره مې په دې کوله چې لارډ میکالے کوم نظام جوړ کړی هغه صرف د انګریزانو له غلامان او دفتري عملې دپاره دا نظام جوړ کړی، او موږ په 1835 کې چې هغه کم قانون جوړ کړی او بیا هغه وکړو، او هغه نظام په وجه باندې هغوی په 1857 کې په پوره هندوستان قبضه وکړه، او بیا تاسو ته پته ده چې د 1947 پورې څومره زمانه وشو هغوی حکومت کو، او انګریزان به ډېر کم وو، نور به لوکل غلامانو باندې هغوی دا نظام چلو. امید لرم چې تاسو به دا خوښه شوي ویډیو. بدقسمتي ده چې اقا نظام پاکستان د 75 سال جوړېدو نه پس هم روان دی، ځکه موږ په دنیا کې ډېر وروسته یو او دنیا ډېر مخکې لاړه، په ټیکنالوجي کې، په ریسرچ کې، په ساینس کې. خلک مریخ ته ورسېده او موږ لا د کوره دفتر ته په مشکله رسو. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.